الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسون فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. دا کم سبقونه چې شروع دي نو دا سلسله ټوله په عقیده د بعث بعد الموت او د جزا کې ده چې دا مرګ نه وروسته دویم ژوند یقینا دی او د هغې سره به الله تعالی چې خلک را ژوندي کي نو هر چاله به د هغه د عمل مطابق بدله ورکوي. نو که د خیر عمل کړی او نو د خیر بدلې به ورته میلاو شي او که د شر عمل کړی او نو د شر بدلې به ورته میلاو شي. او دلته الله رب العزت د خپل قدرت مظاهر بیانوي نو په دې کې حکمت بیانوي چې د دې بادونو په رالیږلو کې څه حکمت دی، په دې کې څه څه فایدې دي. نو قرآن کریم دا هغې وضاحت کوي او وایي الله الذي يرسل الرياح، الله هغه ذات دی چې رالیږي بادونه او ریاح د ریح جمع ده، یعنی مزه ترجمه ده کړه جمع کومه بادونه رالیږي. دا باد به کله د شمال نه جنوب ته لګي او کله به جنوب نه شمال ته لګي او کله به د قبلې نه نورخاته ته لګي او کله به د نورخاته نه قبلې ته لګي. دا بادونه الله تعالی راوالوځي. چې دا بادونه راوالوځي نو په دې کې حکمت دا دی فتثیرو صحابه، دا روانه کی وریځې لره، روچته کی وریځې لره. دا تاسو چې سړی په جاز کې ځي که نه نو دا جاز زمونږ بیا چې د سعودي ته ځي یا د دوبۍ ته ځي نو دا د ایران نه چې واوړي دا پر سمندر رواني. نو داسې باید جازونه موږ به په هغې کې تلو، هغې کې به سړي لاندې چې سلمه به ناست نو لاندې به ورته دغه ښکارېده. نو دا سمندر باندې به داسې وي لکه ګډې چې پرتي د ګډو دا ګډې په ځمکه نه وي، داسې به تا ته دا واوري په دې سمندر باندې د پاسه ښکاري. نو دا هغه ټانکۍ دي د اوبو، دا د الله تعالی چې بارانونه کوي نو دا د هغې ټانکۍ دي. او دا ټانکۍ په دې سمندر باندې پسې دا ډکېږي نو بیا هواګانې راشي او هغه ټانکۍ اوچتې کړي او چې کوم ځای له الله غواړي نو هلته یې بوځي. د بادونو دا پیدا ده نو فتثیرو صحابه، روانه کی او پورته کی وریځې لره. کله چې دا وریځ ورسوي نو بیا الله رب العزت فیبسطه فی السما، نو بیا دا وریځ خوره کی په اسمان کې، نو کله ګورئ او کله رنګی رنګی او کیف یشاء، څنګه چې د الله خوښه شي نو دا وریځ په هغه طریقه باندې الله په اسمان کې خوره کی. کله ټول اسمان بند کی او کله د اسمان بعضې حصه بند کی. کله نری نری وریځي او کله پیړه پیړه وریځ راشي
او یجعله کسفا او ګرځي الله دې وریځ لرا ټوکړي ټوکړي کله بتاو صدا سي ټوکړي ټوکړي ښکاری د دې غرونو په سر باندې به داسې راوچته شي یو ته وګین د دې غر نه یو بل غر ویني راوچت شو دا وریځې به د غرونو په شکل باندې به راوچتې شي فتر الودق یخرج من خلاله پس اینی به ته باران لره ودق باران ته وایي اینی به ته باران لره یخرج من خلاله چې روزي به د منځ د دې وریځو نه د وریځو د دې منځ نه به روزي د خلال معنا دا وسط د خلال معنا دا هغه چونه چې کم چاو دی په دې ځای کې دي او کوم لارې او ټوټې چې الله په دې کې لګولې دي د هغه ټوټونه د اوبه را روان شي فاذا اصاب به کله چې ورسي الله دې باران لره من یشاء من عباده هغه چاته چې د الله خوښ شي د خپل بندګانو نو دا باران په خلکو باندې وکي او دې باران ته د خلکو انتهایی ضرورتي او انتهایی ورته محتاج او انتهایی د دې په دغه کې خیال کې ناسي چې کله به الله مونږ باندې باران کوي نو چې کله الله دا باران هغوی ته ورسوي اذا هم یستبشرون ناڅاپه دا خلک چې دی یستبشرون زیر حاصل شزاقات خیری ختم شو سوکړه ختم شوه زمونږ خاریې او زمونږ ځمکې او باغونه دا ټول سیراب شو بس خوشحالي مناوي او خوشحالي کوي وإن كانوا من قبل اگر چې او دا خلق من قبل ان ينزل عليهم وخوا دا غینه چې نازل شي په دی باندې باران من قبله یعنی مخکې باران نه لمبلسون خامخا نا امیدو خامخا نا امید نو دلتا دا من قبله دا من قبلو دوزل را گره نو ظاهر کې دا سره وای چې دا څنګه سازي خدا تکرار دی دا تکرار دی یعنی یو شی دوزل ذکر کول یو شی دوزل ذکر کول او د دې مقصد اصل کې د تکرار مقصد تاکید کلکوالی او مولانا شبیر احمد عثماني هغه دا خبره کړې ده چې دا خلق د باران د راتلو نه مخکې نه امید دی وی باران نکیږي بس باران نکیږي باران نکیږي او چې کله دا وریځ راشي او دا ګړز ګوسا شي نو په دې وخت هم د خلکو په ذهن کې دای چې خدای خبر چې په موږ باران وشي کېدای شي دا بل طرف ته لاړ شي دا من قبله دا دوباره دیر پار ذکر کا چې دا ابلاس او ناامیدي په دې کې دونه زیات شوي چې د باران د آثارو د راتلو نه مخکې دوی سخت ناامید دي او چې د باران آثار راشي د دې په سر باندې ولاړ او باران شروع کیږي دی وخت کې دی وی چې خدای خیر باران شي ما باندې په خپل دا چلی کړی چې باران نکیږي تاسو نه خبر پیږي پرې باندې نو دا ذکر دو ځله من قبله دا ټکی ذکر شو وإن كانوا اگر کی دا خلق دا چنن په باران باندې زیر حاصلې اگر چې دا خلق من قبل ان ينزل عليهم مخکر دینه چې په دی باندې باران وشي من قبله مخکر دینه د دې باران نه لمبلسون خامخا دین امید او انتهایی نه امید نو باران وشي پای باندې ازمکه شنه شي واخه روخیږي ګلونه روخیږي میوې سرسبز او شاداب یو زبردست سوکالی راشي فانظر الى آثار رحمت الله پس وګوره سرنګي دي آثار د مهرباني د الله وګوره د رحمت نه مراد باران دی د رحمت نه مراد باران دی او د آثارو د رحمت نه مراد دغه شینکی دي دغه واخه دي دغه فصلونه دي دغه باغونه دي دغه میوې دي
دا باران اثر دی وګوره هغه آثارو د مهربانۍ د الله ته څنګه د ازمکه اوچه کلکه وه کیف یحیی الارض بعد موتها پس په کوم کیفیت باندې ژوندی کړه الله د ځمکې له پس د مرګ د ځمکې نه د ځمکې مرګ د ځمکې اوچوب او د ځمکې اوچوالی دی اوس یو خبرې نه بلې خبرې ته ځو چې کوم دلته زمونږ موضوع ده د دې صورت چې هغه اثبات د قیامت دی ان ذلک لمحیی الموتی دا ذالک اشاره الله ته ده پیږئ او الله خو منګه هو اقرب الیه من حبل الورید دی نو څنګه ذالک اشاره ورته استعمالیږي د بعید دپاره ده تاسو خو په ګریمر کې دا ویلي دي چې ذا دپاره د قریب دی او ذالک د بعید دپاره دی نو دا کله کله دا داسې جواب دی دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هلته هم ذالک دی نو قرآن خو موږ ته نږدې دی وایي نه قرآن د مرتبې په لحاظ دونه لوړ دی چې عرش مولا ته رسېدلی دی نو دارنګې الله رب العزت خو موږ ته د مرۍ د رګ نه نږدې دی هغه شان څونه اوچت دی تمام مخلوق نه اوچت دی ځکه ورته ذالک اشمر ان ذالک یقینا دا الله چې دی لمحیی الموتی خامخا ژوندي کوي به مړو لره کم رب چې مړه ځمکه ژوندی کوي هغه مړه ځمکه کې روح اچوي او سرسبز او شاداب یې سازه کي هغه رب العزت به دا مړي په دې قبرونو کې د خاورو نه دوباره دقسې پیدا کړي او وهو على كل شيء قدير او دا الله په هر څه د قدرت خاوند دی نو د خاورې نه سازول د انسان دوباره هغه ته کم ګران دي یو ساز کې اوبو نه انسان سازه و او ورته ګران نه و اوس چې د ځمکې نه سازوي نو به ګراني ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون دا د انسان عجیب حالت الله ذکر کوي د انسان داسې عجیب حالت دی چې کله د باندې الله نعمتونه وکړي باران وکړي او فصلونه وشي او سرسبز او شاداب او هر قسم ته پیداوار را روان شي اوس کله چې الله وغواړي نو الله په دې داسې یو باد راولیږي ریح راولیږي ځکه عام طور سره ریح په عذاب کې استعمالیږي ریاح جمع ده په رحمتونو کې نازلیږي نو دا چې دا باد راوالوزي مهلک بادي پای کې اوري دا فصلونه اوسیږي دا تک زیړ شي باران بند شي بس دا خلک د دین وروستو داسې مایوسه شي او د الله د نعمتونو کفر شروع کړي یعنې د الله د نعمتونو ناشکري شروع کړي کوم نعمتونه چې الله په دوی باندې اول کړي د هغه ټولو نعمتونو ناشکري شروع کړي چې بس موږ الله لیدلي او موږ داسې کړو موږ یې داسې کړو موږ یې داسې کړو دا خلک وایي که نه دا ګریوانونه شلی او دا دغه شلی چې الله به زه دې لیدلي ومه بوډۍ چغې وایي په بچي بس زه دې لیدلي ومه زه دې لیدلي ومه دا ګډې وډې به وایي ولئن ارسلنا او قسم دی که چرې راولیږو موږ باد لره مهلک باد فرعوه پس اوویني دوی دې لره پس اوینی دوی دی آثارو در رحمت لا چې هغه شینکي دي مصفرن زیړ داسې زیړ او اوچ وګرځي لظلوا من بعده بس ګرځي دا خلک پس د دې نه یکفرون ناشکري کوي د نعمتونو د الله بیا د الله د نعمتونو ناشکري شروع نبی علیہ السلام له الله تسلی ورکړي
چې دا ته چاته وعظ او نصیحت کې د دې مثال د مړو دی د مړو دا قریشیان نه دي دې لونه مړه دي مړه نو چې ته اوس مړو سره لګیایي او مړو ته وعظ او نصیحت کې نو دې کافرو کې دا ستا وعظ او نصیحت داسې اثر نه کوي لکه څرنګه چې ته د مړي سره خبرې کوې او پای کې اثر نه کوي نو دې مثال د مړو دی د دې مثال د کڼو دی او د دې مثال د ړندو دی دا ستا مخاطبین په دریو صفتونو باندې موصوف دي دی دا مړو په شانتي دي د کڼو په شانتي دي د ړندو په شانتي دي نو مړي دي نو وعظ پکې اثر نه کوي کاڼه دي نو حق اوري نه ړانده دي نو د حق آثار نه ویني نو وایي فإنك لا تسمع الموتى پس یقینا اے پیغمبره ته نشي اورولې مړو ته او ولا تسمع الصم الدعاء او نه اورولې شي کڼو ته بلنه چې دلته راشه اذا ولوا مدبرین هغه وخت چې دا کاڼه واوړي تا ته شا کوونکي لکه کوڼ سړی چېرته مخامخ روان دی نو پس اشاراتو به پویه کی دا چل به ورته وکي او چې دا کوڼ تا ته شا کی او روان شو نو بیا ورته تر ډمامې وهه نو ډمامې بیا په هغې هم نه کېږي پوهېږئ په دې باندې نو د دې مثال د هغه کڼو دی د دې کفارو چې تا ته یې شا کړي او ته ورته چغې وهي او وما انت بهاد العمیا نه ته خونه کوونکې ړندو ته عن ضلالتهم د ګمراهۍ د دوی نه په دې باندې هم ستا اثر نه کېږي نو دا کفار په مثال د ړندو هم دي ان تسمعو ته نشي اورولې الا من یؤمن بآیاتنا مگر هغه چا ته اورول کولی شي اورول د قبول اورول د فیدې چې ایمان راوړي زمونږ په آیاتونو باندې ځکه د دې خلکو زړونه ژوندي دي د دې خلکو غوږونه کار کوي د دې خلکو سترګې کار کوي فهم مسلمون پس دوی چې کوم دی گردن نهاد او دوی تابعدار دا یو د مفسرینو دی آیات باندې د سماع الموتى مسله چیړلې ده چې آیا مړی اوري او که نه اوري نو د صحابه د زمانې دا مسله مختلفون پی راغلی ده عایشه ام المؤمنین او ګڼ صحابه په دې دي چې نه اوري عبدالله زوی عمر او د هغې سره ګڼ صحابه وایي اوري بیا خبره را روانه شوې ده په صحابو په زمانه کې دا مسله اختلافي وه د ائمو مجتهدینو زمانې ته راورسېده ابو حنیفه وایي نه اوري دا چې موږ کټر احناف یو که نه تپوس وکوئ ستا د امام مسلک خدا دی چې نه اوري او ته خلکو ته باباګان له زه اوري دا ته څنګه حنفي یې ته خو ستا د حنفیت ته حیران یې تا زما خیال دا ابو حنیفه را فقر هم پوره نه راکتلی دا شاشي دي هم زما خیال نه دی یعنې پرې شاشي کې بدله راغلی دی نو دی وایي زه وایي دغه یم حنفي وکلا یې حنابي وکلا ته خو ډېر زبردست وکیل یې ته خو به داسې مقدمې دی کې چې ته د هغه مسلک سره خبر دی او امام شافعي رحمت الله وی اوري امام شافعي رحمت الله وی اوري شیخ دات الرحمن دی الله وبخښي ځل خبره کوله موږ ته او یو بدعتي سره مې په دې باسو
نو ما ته ویل چې ابن کثیر لیکلي. ما چې او ابن کثیر لیکلي یو زر مې راواغېست. ابن کثیر چې لومبۍ خبره کړې ده دا نه اورېدوله. نو ما چې ویل جي ورپسې وایه ما چې جیتي ورپسې وایه. ما چې کومه ویله ما وویل اوس تی ورپسې وایه ځه ورپسې شه. په دې باندې پوهېږي. هغه به دا ویل چې وایي ما سره دا خلک باس ته کښېني زه به ورته وایم ګورې حنفي که نه ویل فقه حنفي کې خبرې کوي. ما ته به حواله د فقه حنفي د علماو راکړي. نو بس بیا چې حواله خو یې نه شوه راکولی. ده په ابن کثیر خو شافعي المسلک دی پوهېږئ په دې باندې بس سړی به یې راکړو. نو دا بهرحال دا رسماء الموتى مسله دلته چیټ شوې ده. مولانا شبیر احمد عثماني یو ښایسته خبره دلته کړې او زما همدغه رایې ده چې دا جګړو مسلې نه دي اوري او که نه اوري څه چلو شو. خو چې دا څوک وایي چې اوري نو هغه ورسره لکۍ تړي. هغه لکۍ دا ده چې استمداد ته م غوښتی شي امداد ته م غوښتی شي. بیا دا م ویلی شي دانه مې ښه کا. بیا دا م وویلی شي ښځه راکړه. بیا دا م ورته ویلی شي زوی راله راکړه. نو بیا پیر بابا ته به سفر وکړي نو به دا به ښځه درکړي. هلته به ګوډۍ راوالې به په زانګو کې واچي او بیا ځندې او بیا به کاکا صاحب ته راشي یا به دله زوی درکړي. او که مال دی نه و نو مدې بابا زمونږ شته دی بیا به دله هغه مال درکړي. پوهېږئ په دې باندې دا د دې نه اورېدو نه مونږ ځکه وایو او ابو حنیفه ډېر هوښیار دی چې دا خو کمقل خلک یې که وی اوري نو بس بیا به ترېنه امداد هم غواړي. نو هغه ویل نه اوري. دا نو مولانا شبیر احمد عثماني وایي چې د جانبینو نه نصوص او احادیث موجود دي. د اورېدلو نصوص هم شته او د نه اورېدلو هم شته. د اورېدلو احادیث هم شته د نه اورېدلو احادیث هم شته. د دې وجې نه ډېره ښه خبره دا ده چې سماع الموتى په نصوصو احادیثو کې د کومه اندازې پورې ثابته ده موږ یې منو او چې کوم ځای ثابته نه ده نو موږ پې قیاس نه کوو. لکه به طور مثال د قرع النعال یو حدیث دی صحیح چې دا خلک د مړي باندې دا خاورې برابر کی او دا خلک دا خپلې چپړې مپړې په خپو کوي او روانېږي نو د خپو دا کړپار دا مړی اوري. دا حدیث کې راغلي دي. دې ته حدیث ته قرع النعال وایي. قرعه د دې سپېزار هغه چغار ته وایي. دا د قرع النعال حدیث دی او دا صحیح حدیث دی. نو دا موږ منو دغه ځای پورې. او چې ته لاړې کور ته او بیا راغلې دې قبر خواته اوس یې اوري نو قیاسونه به نه کې اوس یې نه اوري. پوهېږئ په دې باندې چې کوم ځای په نصوصو کې ثابته ده به منو او چې کوم ځای نه ده نو قیاسونه به پکې نه کوو. نو ته چې اوس یو قبر خواله ورشې اوري نه اوري. دا ډېره ښه خبره عوامو ته هم دا وایي چې نه اوري. نو دا الله رب العزت فرمایي فإنک لا تسمع الموتى پیغمبره ته مړو ته نشي اورولې او لا تسمع صم الدعاء نه اورولې شي کڼو ته رابلنه اذا ولوا مدبرین کله چې واوړي تا شا کوونکي. وما انت بهادي العمي نه ته لار ښوونکي ړوند ته عن ضلالتهم د هغې د ګمراهونه. ان تسمعو نشي اورولې ته الا من يؤمن بآیاتنا مگر هغه چاته چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي وهم مسلمون. دي دا ګردن نهاد. اصل کې د انسان چې کوم کارونه کوي نو دوه قسمه کار دی. د انسان له الله یو جزئی اراده ورکړې ده جزئی اراده او پای کې دا انسان کول اختیار کړی دی. لکه به طور مثال یو سړي تمانچه راواګېسته او په یو سړي باندې ډز وکړ سړی مړ کړ نو دې نسبت چا ته کېږي دې قاتل ته کېږي. دا یې قاتل مړ کړ دا یې قاتل مړ کړ نو د دې نسبت دته کېږي. یعنی معنا دا ده
چې د عادت مطابق کم اسباب باندې کار کیږي او بندا ولګيږي او دا اسباب استعمال کی او داغي په نتیجه کې کار وشي دا کار نسبت دی بنیادم پکېږي ہے بنیادم پکېږي لیکن کم کار چې د انسان د قدرت نه بار دی قدرت نه بار دی داغي نسبت الله ته کیږي نو معنا دا د دې مړی ته اورول کار د الله دی ذکر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه دا نه په وکړه چې ته نشي اورولې مړو ته نشي اورولې دا کدا اورول اګي ته ستا کار نه دی دا اورول زما کار دی د کسي د کفارو ته حق نشي خودلې ته په حق نشي روانولې دا روانول زما کار دی دا مطلب دی دا ډېر ګران ځای دی ښه سوچ پې وکړئ په دې باندې الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي او دې سره سره دې موږ له په دې باندې الله د عمل توفیق راکړي لیکن څو خبرې رالي یو دا عقیدة البحث والجزاء بذکر الادلة والحجج العقلیه یو په دې کې آیاتونو کې اثبات د قیامت دوباره ژوند هلته بدلی او دی باندې دلائل او حجج عقلیه الله پیش کړ نمبر 2 بیان کیفیت انشاء السحاب بدی کې الله بیانوي هغه کیفیت او طریقہ درا پیدا کول د وریځو او د نزول او د نازلېدلو د باران او هو مظهر من مظاهر القدره والعلم الالهي دا د الله د قدرت او د علم الهي زین الظهور دي نمبر 3 بیان حال الكافر فی ایام الرخا مثال د بیان د حالت د کافر په زمانہ د راحت کې چې الله په نعمتونو کې و ایام الشده او داغه حالت په وخت سختۍ کې نو په هوا په شدت یقنطو ډېر سختۍ په وخت کې او رکعات په وخت کې مایوسي او په رخا یکفر او چې کله د باندې سوکالي راشي بیا د الله د نعمتونو انکار کوي وذالک لفساد قلبه بالجهل دا دی وجنا چې د زړه پاسه شوی په ناپوهي بالله باندې پایاتونو د الله د په الله پوهه نه دی د الله پایاتونو پوهه نه دی او دا اړې ستا شوی دی دا زنګونو والي دی شرک د شرک زنګونو والي او نمبر 5 بیان ان الکفار اموات دا کفار په منزله د مړو دي دا مړه دي مړه ولذا هم لا يسمعون ولا يبصرون دي وجنا حق ناوري حق نويني وان المؤمنون احياء د مؤمنانو مثال د ژوندو دي لانهم يسمعون ويبصرون دوی حق اوري او حقيني اذ الحياه لها آثار في الجسم في الجسم الحي ذکر ژوند پر آثار دي په ژوند هغه جسم کې ژوند دی او الموت كذلك د مرګ اوما آثار دی پاغه جسم مړ کی الله دې موږ تاسو قرآن عظیم شان کتاب باندې پوهی کی دې سره سره دې الله موږ په دې کامل مکمل عمل کوو اقرار قرآنی نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي دې له سو کار کوي الله کامیاب کی سو کې مخالفت کې الله هدایت ورته وکي خبر قسمت ای تباہی الله زموږ ټول ناراضي شي مشکلات د دنیا او د آخرت حل کې ګناهونه معاف